زمونږ دپاره بادشاه نقاتل فی سبیل الله چې موږ وجنګېږو په لارې د الله کې د الله په لار کې ځکه د دې دپاره ګوره امیر پکار دی د جهاد دپاره د امیر ضرورت دی او کله چې امیر نه نو بیا جهاد کې سړی کامیابېدی هم نشي ګورئ او چې د امیر اطاعت او تابعداریم نه نو بیا هم کامیابي هغه نشته لکه په احد کې د امیر د امر خلاف شوی دی نو الله رب العالمین فتح په شکست باندې بدل کړی دی لاول فتح شوه کافر تښتېدلی وروستو بیا منځ کې شکست راغی ان تر دې چې بعض روایتو کې وایي 99 صحابه شهیدان شوي دي 99 صحابه او پای کې 93 انصار دي او 6 مهاجرین دي او د ابی ابن کعب روایت دی هغه وایي نه 70 صحابه شهیدان شوي دي په 70 کې 64 انصار دي او 6 پکې مهاجرین دا ولې د امیر د حکم خلاف وشو نبی علیہ السلام په غونډۍ کې نه ولیدې وایي دا ځای به نه پرېږدئ او هغه ځای هغې پرېښی دی او راکوشوي دي ځکه جنگ ختم شوی نو ګټلی جنګ و خو په څه بدل شه په شکست او په بیلات باندې بدل شه نو امیر په کار دی بیا د امیر اطاعت په کار دی قال اول دی پیغمبر هل عصیتم یقینا قریب رچ تاسو ان کتب علیکم القتال کچری پرشی په تاسو باندې جنگ نو الله تقاتلو تاسو باندې جنگیږئ جنگ به پرشي او بیا به ګورې جهاد نه کوئ او چې پرشي او بیا یې نه کوئ نو بیا به الله سزا درکوي ځکه پرش شه که نه او په تا قرض شه قالو دوی ویل اسباب د جنگ موجود دي دوی وی نه که نه ګوره سبب د جنگ څه دی یو سبب د جنگ د کافرو سره دا دی لاولنۍ خبره خدا ده چې کله جهاد فرض کفایي دی هغه وخت کې دی چې کله د مسلمانانو حکومتي نو مسلمان حکومت لره پکار ده چې په کال کې یو ځل په کافر باندې اسې بیس حمله کوي پوهېږي په خبره مسلمان حکومت له پکار ده چې په کافر باندې په کال کې یو ځل اسې بیس حمله کوي کافر به ورته څه نه وایي خو دی به پې څه کوي حمله کوي داسې یو ځای بل ځای به تېولي راولي ولې چې هغه په رعب کې اوسي په یره کې به اوسېږي او بیا چې کله فرض عین شي فرض عین خو به دا دی چې د مسلمان ځمکه او د هغه څه ملک د ملک څه حصه د کافر په قبضه کې راله یا دا ده چې یو مسلمان د هغې سره په جیل کې پروت دی یا ورسره یو مسلمان په جیل کې څه ده پراته ده نو په دغه صورت کې به فرض عین ګرځي به په هر سړي باندې فرض دی په نارینه او په زنانه باندې بیا څه دی فرض دی داسې فرض دی لکه څنګه چې مونږ بیا فرض دی لکه نن سبا مثال ته د هغې سره د کافرو سره پوره ملکونه څه دي په قبضه کې دي که نه دي اوس یې فلسطین څه دی په قبضه کې دی داسې نور ملکونه ډېر په قبضه کې دي دارنګې د هغې سره د مسلمانانو زنانه د هغې سره په جیلونو کې پرتې دي که نه نارینه په جیلونو کې پراته دي که نه دي پراته اوس خو ټول ګناهګار یو په دې یو فریضه کې ټول څه یو ګناهګار یو خو چې کوم غټان دي جو هغه به له غټ ګناهګار دي ځکه د هغې وس کېږي او نه کوي او چې کوم غریبانان دي نو د هغې زړه کېږي خو څوک یې پرېږدي نه پوهېږي که نه نو دی ګناهګار دی خو لږ کمزوری ګناهګار دی او چې کوم صاحب حیثیت دی او غټان خلک دی او د هغې وسم کېږي او هغې تلیم شي او د هغې په معمولي اشاره باندې کارم کېږي نو هغه بیا غټ ګناهګار دی د فرض پرېښودونکي په هغې منځونه نه کوي نو جهاد به دله څه وکړي که نه هغې غریبانان نه مونځ پېژني او نه اودس پېژني هغې خو په شرابونو باندې پراته دي صاحب خیال ده دی د دې وجې نه وی سبب د جنگ یو څه دی چې کور د نه پاتې شي کور یې د نه اغستی دی ملک یې د نه اغستی دی بچي د نه پاتې دي هغې د نه پاتې کړي دي نو دا اسباب د جنگ دي نو دوی ویلو قالو دوی ویلو وما لنا څه دي موږ لره الله نقاتل فی سبیل الله چې موږ نه جنګېږو په لارې د الله کې
وقد اخرجنا من دیارنا یقینا وستلی شویو موږ د کورونو نه وابناینا او د زامنو نه زموږ نه زامن هم پاتې دي کورونه هم پاتې دي نو بیا جنگ ولې نه کوو کور خو یې سم پاتې دی بچی خو سم پاتې دي نو جنگ خو موږ له څه دی پکار دی فلما کتب علیهم القتال خسې غټې غټې ویلي کله چې پرشه په دې باندې جنگ تولوا وګرځېدل الا قلیلا منهم مگر لږ شانې د دوینا لیک پاتې شو هغې پکې څه وکړه جهاد وکړه 313 کسان دي وروستو تفصیل لا روان دی والله علیم بالظالمین الله دې پویا په ظالمانو باندې پته ولګېدله چې د الله حکم په پرش او دې نه ادا کوي نو دې ظالم دی دې څه دی ظالم دی نو بس غټ غټ ظالم دی وړوکی څه دی وړوکی ظالم دی ځکه قرآن الله نارضا دی فصلونه پاخه دي او الله را باندې بارانونه وروي مخکې هم سوالونه کوله باران الله نه کو چې کله فصل ته ضرورت و ضرورت نشته موږ الله شینې کا او الله رب العالمین وایي نه کنه تاسو ظالمان یې کنه پوه شوې نو پوخ فصل دی والله خرابوي وایي اومې که قرآن به اونه رهی بھائی خیال دی الله دې معافي وکړي او الہ العالمین دې زمونږ او ستاسو نه راضي شي اسمان دې الله به قدر حاجت شین کړي بیا ورته وکړه الم ترى تنګورې للملائ مشرانو ته من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا من بعد موسی پس موسی علیہ السلام نه اس قالو کله چې ویل دی لنبی الله پیغمبر ته چې دې د پاره و ابعث لنا ملکان مقرر کا زمونږ لپاره بادشاہ نقاتل فی سبیل الله چې جنگي کو بلاری د الله کی قال هو هل عسیتم قریب دا چې تاسو ان کتب علیکم القتال کچری پرشی په تاسو باندې جنگ الله تقاتلون تاسو باندې جنگي گئی قالو دی ویل وما لنا سد منغلرا الله نقاتل فی سبیل الله چې موږ نه جنگي کو بلاری د الله کی وقد اخرجنا من دیارنا یقینا وستل شو یو موږ د خپل کورونو نه او ابناینا او د خپل زامنو نه فلما كتب عليهم القتال کلا چې پرش په دې باندې جنگ تولوا وګرځیدل الا قليلا منهم مگر لکشان د دینا والله علیم بالظالمین الله دې پوهه په ظالمانو باندې واخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم لا لكام ولا جام ولا ودية والضراب ومنابت الشجر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين